الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد دا الله رب العالمین احکم الحاکمین د ټولو بادشاہانو بادشاہ د ټولو زبردست و زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی خدا الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دنیا کې کم عمل کوي کم کار کوي الله رب العالمین دا غینه نه خبره ده ځکه زموږ نه تپوس کوي نظم محترمو بلکې الله رب العالمین خپل فرمایي چې لله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله الله رب العالمین سره د اسمانونو او د ځمکو باچاهي ده کم اعمال کم کارونه تاسو ښکاره کوئ او کم کارونه تاسو پټ کوئ الله رب العالمین د هغې په باره کې بتانه حساب و کتاب کوي نو دا تپوس او دا پوښتنه بیا د څه د وجې نه کوي دا د دې د وجې نه کوي دا زموږ د دنیا ماحول هم دا دی چې کله کم انسان کم کار وکړي کم غلط کار وکړي کم جرم وکړي نو سمدستي د هغه جرم نه او د هغه کار نه منکر کیږي که چېرته هغه عدالت ته بوځي چېرته هغه تاڼې ته بوځي چېرته کم مشر ته بوځي نو سمدستي وایي چې ما خو دا کار نه دی کړی ځکه الله رب العالمین د مشرک حال موږ ته په قرآن کې بیانوي چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې کله الله رب العالمین مخې ته ودرېږي او دا جهنم اور وګوري دا به هلته د خپل د شرک نه منکر شي چې والله ای الله ما خو په دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه و کړی ته ماله په څه باندې سزا راکړې نو الله رب العالمین به دغه کم کرامن کاتبین چې موږ سره مقرر شوي دي د هغو هغه رجسټر به موږ ته مخې ته کېدي چې وګوره دا هغه ستا اعمال دي تا چې کوم په دنیا کې کړي دي بیا به دا انسان په هغه وخت کې دا ارمان کوي دا به افسوس کوي چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها څه چل دی ما دپاره او دې کتاب دپاره چې د نظم ما وړه ګناه پرېښې ده او نه یې غټه پرېښې ده مګر ټولې پکې را ایثار کړي راګیر کړي دي د زما محترمو الله رب العالمین موږ ته چې کوم پیغمبر را لېږلی دی په هغې باندې د الله رب العالمین لکونه او کروړونه رحمتونه وي چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې را ده وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم را ده وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او د الله جنت پې حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم را ده وښودلې چې په هغې نه اجتناب سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد دا مهمل بیکار او عبث نه بلکې الله رب العالمین موږ څه مقصد دپاره د دنیا ته رالیږلي یو چې هغه مقصد د الله رب العالمین عبادت او د الله رب العالمین بندگی وه زما محترمو الله رب العالمین ته باندې څه ګرانه نه وه چې مونږ یې ډایرکټ جهنم ته لېږلی وی چې زه دا خلک چې دی نو اسیم زما توحید نه مني زما وحدانیت نه مني راځه ټول جنت جهنم ته وغورځوه نه بلکې الله رب العالمین مونږ ته یو موقع راکړله چې انسانه دا موقع ما تاله درکړې ده ته په دې موقع نه فایده واله او خپل ځان کامیاب کا ځکه تاسو ګورئ کوم انسان چې په کالج کې یونیورسټۍ کې سبق وایي نو هغه کالج او یونیورسټۍ والا چې کله دا امتحان ورکي امتحان کې کومه پرچه کې فیل شي نو د هغې پرچې دپاره یو بل امتحان راوړي
چې یاره د بل امتحان کې څه پته لګي دا انسان دا پرچه پاس کی یو موقع یو چانس ول ورکي نو الله رب العالمین موږ له دا دنیا یو موقع را کړی دا چې انسان په دې کې عمل وکړه په دې کې کار وکړه په دې کې مهنت وکړه په دې کې د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړه نو الله رب العالمین به تاسو کې کامیاب کتاب جنت ته بوزي او هغه جهنم چې الله رب العالمین د کافر او د منافقو لپاره تیار کړی دی دا هغه نه به تاسو کې بچ کی ځکه زما محترمو مونږ چې په دنیا کې وجون تیرو نو مونږ ته دا پکار دي چې مونږ ته الله رب العالمین کوم رزق را کړی دی الله رب العالمین چې کوم نعمت مونږ لرا کړی چې هغه زمونږ د روغ بدن دی تاسو وګورئ ړوند سړي له ورشئ هغه سره سترګې نشته د هغې نه د سترګو معلومات وکړي دا سترګې څونه لوی نعمت الله رب العالمین دی کوم انسان چې ګوډ د خپې نشته د هغې نه د خپو معلومات وکړي د خپه څونه لوی نعمت دی کوم انسان چې د غوږونه کار نه کوي د هغې نه تپوس وکړه چې دا غوږونه د الله رب العالمین څونه ډېر لوی نعمت دی دا نعمتونه الله رب العالمین چې موږ له راکړي دي نو آیا د دې بدله به موږ الله رب العالمین له څه ورکوو آیا پکار نه ده چې موږ د الله رب العالمین د بدی باندې څه نعمت ورکو چې د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړو الله رب العالمین چې موږ له کوم جنت تیار کړی دی د هغه جنت موږ ځان مستحق وګرځو ولې نه هر انسان دا غواړي چې انسان دې پس کې په دنیا کې ښه ژوند تیر کړي ښه وخت تیر کړي او د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړي هر انسان دا غواړي د دې د وجه نه الله رب العالمین مونږ ته یو عمل داسې ښودلی دی چې هغه عمل مونږ وکړو نو زما محترمو مونږ د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش کوو ځکه دنیا ده دنیا کې چې انسان کم کار کوي نو د انسان په زړه کې ټولو کې اوله دا خبره راځي چې آیا دا کار چا کړی دی چې ته یې په ما باندې کې بل دا ذهن کې سوال راځي چې صحیح ده دا خو پلانو خلکو کړی دی نو ما ته پکې څه فایده ده ما ته پکې نفع شته څه ګټه ما ته میلاویږي چې 1 روپۍ 2 روپۍ زما جیب ته راځي که نه راځي نو الله رب العالمین هغه موږ ته وښوه چې ګوره دا عمل چې کوې په دې باندې تا ته په دنیا کې هم ګټه ده او دنیا سره سره په آخرت کې هم تا ته ګټه ده هغه عمل څه شی دی زما محترمو هغه عمل د الله رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا کول د الله رب العالمین رضا حاصلول هغه پس باندې کېږي په شکریه باندې کېږي ځکه زما محترم الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم مونږ ته رالیږلی دی هغه مونږ ته هر یو عمل زمونږ د کامیابۍ دپاره زمونږ د نجات دپاره هغه مونږ ته ښودلی داسې عمل نه دی پرېښی چې هغې نه مونږ وروستو شوي یو خو دا زمونږ کوتاهي ده چې مونږ هغه عمل طرف ته ورځو نه زما محترمو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شکر د الله رب العالمین د خاص مؤمن بندگانو صفت دی ځکه الله رب العالمین تعالی نعمت درکړی سترګې درکړي غوږونه درکړي دي روغ لاسونه روغ خپې درکړي دي ته دې خپل بدن ته وګوره دې کې د الله رب العالمین هغه وحدانیت د الله رب العالمین هغه باچاهي ستا په دې بدن کې موجود دی خو ته څه کې شکر نه ادا کوې نو ځکه پیغمبر فرمایي چې دا د خاص مؤمنانو صفت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عجبا لامرئ مؤمن ان امر كله خیر د مؤمن کار باندې تعجب دی که هغه ښه کار کوي هم دې لپاره غوره ده او که هغه بد کار کوي هم ورله غوره ده ان اصابه سراء شکره که چېرته ده ته بدي ورسېږي تکلیف ورسېږي مصیبت ورسېږي او دا په هغه تکلیف او هغه مصیبت کې داسې ونه وایي چې یاره الله رب العالمین دا یو ځل لیدلی یم چې ما ته مصیبت رالیږي نور په دې دنیا کې ورته څوک نه میلاوېده نه زما محترمو ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب العالمین د یو انسان بچی وفات کی سمدستي ملایکو ته چې ورشه وګورئ دې زما بنده څه شی وکړو شکریه ادا کو الحمدلله ویلا انا لله و انا الیه راجعون یو کنه په خفګان باندې ځان یې وډبو ځان یې مړ کو وی جړلې چغې والې څه چلې وکړو نو چې کله دا ملائک راشي او ته چې الله دین ستا بنده چې دی نو هلته حمد بیان کو کلمه د استرجاع انا لله و انا الیه راجعون ویلې نو الله رب العالمین سمدستي وایي چې دې انسان له په جنت کې بیت الحمد جوړ کړي وګوره زما محترمه څه عمل دی ورکوټ عمل دی خو شکر او صبر کول دي
کلمه د څه شی ویلې؟ الحمدلله ویلې، شکر ادا کول چې الله ستا امانت او تا واپس رانه واغ تا را کړو تا واپس رانه واغستو. او سب نسی دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، موږ د الله رب العالمین او الله رب العالمین له ورزو. نو دا خبره چې کله انسان وکي نو الله رب العالمین په دې باندې خوشحاليږي او رضا کیږي. نو سم دستی ثواب څور کوي، اجر څور کوي، اجر او ثواب دا ور کوي چې انسان لپاره یو کور په جنت کې جوړیږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له، او که چرته له تکلیف ورسیږي او هغه تکلیف کې دا څه وکي، صبر وکي، هم د انسان لپاره غوړه ده. خو څه شه ده الته خوشاله کې څوک د الله حمد بیان کو، شکر ادا کو، او په تکلیف کې څوک صبر وکړي چې الله رب العالمین زما د اعمال په وجه باندې ما باندې تکلیف راوسته، زه به صبر وکم. په دوه کارونو کې الله رب العالمین دی انسان د څوک اجر ولیکلو. دا د مؤمن صفت زما محترمو. دویم د الله رب العالمین د رضا کولو بهترین سبب دی چې انسان په دې عمل باندې په دې شکر باندې الله رب العالمین رضا کولای شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل اكله فيحمد الله فيحمد عليه او يشرب شربه فيحمد عليه. الله رب العالمین د انسان نه خوشاليږي په هغه وخت کې چې کله دا خوراک وکي او د هغه خوراک نه بعد کوم دعا چې موږ د پیغمبر خودلې چې الحمدلله الذي هذا ورزقني من غير حول مني، دغه دعا چې موږ انسان او حمد ادا کړي. نظام محترمو، الله رب العالمین پیغمبر فرمایي چې الله رب العالمین د داسې انسان نه څه کیږي، رضا کیږي. نو ګورئ څه شی وشو، اوس کال دیو کو خوراک دیو کو د الله حمد دی بیان کو، الله رب العالمین رضا شو. بلکې الله فرمایي وان تشکروا يرضه لكم، کچته ته د الله رب العالمین شکریا ادا کی نو الله په تعالی څه کیږي، راضي کیږي. بلکې فرمایي وقلیل من عبادی الشکور، او لږ بندگان داسې دي چې د الله رب العالمین شکریا ادا کوي. تاسو وګورئ د دنیا کې وګرځئ، الله رب العالمین لوی لوی موټرې او لوی لوی بنگلې او لوی لوی اسایشونه د انسانانو له ورکړي دي، خو چې تاسو نه وکي خبره وته وکي نو سوي یاره دا زما د خپل اعمالو د وجه نه، دا زما کې خپل سړیتوب، دا ما کې چې د خپل زورو ما چې کوم نه داسې کار کړو، داسې کار مې کړو، داسې کار مې کړو، ځکه مې دا شی حاصل کو. داسې نه وای چې د الله رب العالمین شکر دی چې الله رب العالمین دا نعمت مال را کړی دی، مونږ شکریا نه ادا کوو. زما محترم، نو الله به مونږ نه بیا څنګه رضا شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې هغه به مانځه د ډېر ودرېدو تر دې پورې دومره به ولاړ چې دا پنډۍ مبارکې به یې وپړسېدلې. صحابه ورته تپوس وکړه چې د الله رسوله، الله رب العالمین خو تا ته مخکینی او رسولي ټول ګناهونه معاف کړي، ته بیا ولې دومره منځونه کوې او دومره دغه کوې؟ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب واورېد، زما محمد ونه ویلې چې یاره زه سیدنا الله رب العالمین په ما باندې احسان کوي، زه په قلار کور کې نه هغه ورته ویل چې یاره یو انسان چې په چا باندې بل انسان باندې نعمتو کې د هغې سره ښېګړه وکړي نو هغه د هغې ښېګړې سره به څه کوي، د هغه شکریه ادا کوي. او د الله رب العالمین شکریه دا ده چې زه د الله رب العالمین څه وکړم، عبادت وکړم، د الله بندګي وکړم. افلا اکون عبدا شکورا، ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده جوړ نشم؟ زما محترمو، دا صفات د شکر چې کوم دی، کوم نعمت چې الله مونږ باندې کړی په هغې باندې شکر ادا کول، یو خو دا د مؤمن صفت دی، بل په دې باندې الله رب العالمین زمونږ نه رضا کېږي. زما محترمو، دریم صفت دا د انبیاو صفت هم دی چې انبیاو ته به کم کار، کم نعمت، کم تکلیف به ورسېدو سمدستي به صبر کولو او د الله رب العالمین شکریه به ادا کوله. ځکه الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي چې ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه، شکر گزار د الله رب العالمین د نعمتونو. د نوح علیه السلام مبارک الله فرمایي چې ذریه من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا، موږ د اولاد د بچی هغه سیلاب کې په کشته کې سوار کړ او دا نوح علیه السلام چې زموږ د شکر گزار بندگانو شکریا ادا کړی و. نو دا صفت د شکر چې دا د الله رب العالمین د پیغمبرانو صفتو. او زموږ پیغمبر مبارک الله فرمایي
چې افلا اكون عبدا شکورا، ایا زه د الله رب العالمین شکر گزار بنده نشم؟ نو چې کله یو عمل داسې دی چې په هغې باندې الله رضا کېږي، یو عمل داسې دی چې د مؤمن صفت دی، یو عمل داسې دی چې د هغه د مؤمن انبیاو صفت دی، نو ولې ما او تا چې د هغه عمل نه ځان رستو کوه، د هغې نه سستی کوه، هغه په خپل زندګۍ کې نه راولو. زما محترمو، بل الله رب العالمین فرمایي چې کله کوم انسان په یو نعمت باندې شکر وباسي، نو الله رب العالمین د هغې دا نعمت څه کوي؟ دوچندکۍ زیاتوي. واستأذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم. الله رب العالمین فرمایي که چېرې تاسو زما د نعمتونو شکریه ادا کړله، نو زه به څه وکړم؟ لازیدنکم، زه به تاسو څه کړم؟ زیات به کړم. دا نعمت زیاتولو سبب دی دا شکر زما محترمو. خو بیا ورسره فرمایي ولئن کفرتم، او که چېرته تا ناشکري وکړله، تا دا وویلې چې یاره دا نعمت دا چې الله رب العالمین په ما باندې مهرباني کړې ده، دا زما د خپل د وجې نه، زه د دې لایق وم چې الله په ما باندې دا نعمت کړی وی، دا کفر د زما محترمو، دا شکریه د الله رب العالمین ناشکري کول دی. نو الله څه فرمایي؟ وان کفرتم ان عذابي لشدید. او که چېرته تا زما ناشکري وکړه، نو دا خبره یاد وساته چې زما دا ګرفت، زما دا نیونکی دا ډېر سخت نیونکی دی. زما محترمو، د دې د وجې نه پکار دا دی مونږ ته چې مونږ د الله رب العالمین د ګرفت نه ځان بچ کړو، او د الله رب العالمین کوم نعمتونه په هغې کې مونږ باندې اضافه وشي، او په هغې باندې مونږ څه وکړو؟ رضان برابر کړو. زما محترمو، ځکه زما محترمو انسان په دنیا کې چې وخت تېروي، نو دا خو د دنیا اعمال دي، د دنیا نعمتونه دي، د دنیا فواید دي. اوس په آخرت کې به مونږ ته څه میلاویږي زما محترمو؟ چې یو انسان په دنیا کې هر وخت شکر ادا کوي او د الله رب العالمین حمد بیانوي، او دا ذهن ته راشي چې یاره الله رب العالمین په ما باندې دا نعمت کړی دی، دا احسان یې را باندې کړی دی، نو د دې احسان د دې شکریه ادا کول څه پکار دي؟ هغه همدغه خبره ده چې د الله رب العالمین رضا ده. په آخرت کې به ما ته څه میلاویږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به دې انسان ته اوچتې اوچت نعمتونه، اوچتې اوچتې بنګلې ورکوي. زما محترمو، ځکه الله رب العالمین فرمایي چې وسنجزي الله الشاکرین، الله رب العالمین بدله ورکوي چاله؟ شکر گزار بندگانو له. کم انسان چې د الله رب العالمین شکریه ادا کوي او د الله رب العالمین په لاره باندې ځي، نو الله داسې انسان ته ښایسته بدلې ورکوي. او ښایسته بدلې څه شی دي؟ جنات عدن تجري من تحتها الانهار. هغه ښایسته بدلې د الله رب العالمین جنتونه دي چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي، دا به انسان له الله ورکوي. خدا په څه باندې ملاویږي؟ چې کم نعمت تا باندې شوی دی، د هغه نعمت ته شکریه ادا کړې، د هغه نعمت د الله رب العالمین رضا په هغې کې ولټې، او که نه هغه نعمت ته هم داسې پرېږدې چې یاره دا خو زما د ښه سړیتوب د وجې نه ما ته میلاو شوی دی. زما محترمو، داسې بیا الله رب العالمین په هغې باندې نه رضا کېږي. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي چې وسنجزي الشاکرین، الله رب العالمین بدله ورکوي شکر گزارو ته. د دې د وجې نه زما محترمو پکار مونږ ته دا ده چې مونږ هر وخت کې د الله رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا کړو. بل ځای کې الله رب العالمین مونږ ته دا فرمایي چې یو انسان په ذهن کې دغه خبره راځي چې یاره زه خو ګناهګار بنده یم، که دلته زه شکریه ادا کړم، نو زما په شکر ادا کولو باندې څه کېږي؟ ما خو شته ګناهونه ډېر کړي دي. نو الله فرمایي چې یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای هغه بندگانو چې په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، په خپل ځانونو باندې زیاتی کړی دی، د الله نافرماني هم ډېره کړې ده، ګناهونه هم ډېر کړي دي، څه چلو کوي؟ لا تقنطوا من رحمت الله. د الله رب العالمین د رحمت نه مه امیده کېږئ. د بني اسرائیلو په وخت کې یو واقعه مشهوره، تاسو ته به معلومه حدیث کې راځي چې یو کسو هغه 99 قتلونه کړي او راغې یو عالم خواله، د یو عابد خواله چې په جماعت کې ناست و، عبادتونه کول، د الله بندګي کول، نور هیڅ څه سره کار نه و. هغه نه تپوس کوي چې یاره ما 99 قتله کړي دي، آیا الله رب العالمین به ما ته معافي وکړي؟ هغه ورته دا څنګه کېږي چې 99 قتله دې کړي دي او الله به تا ته معافي وکړي؟ دا نه کېږي. او چې ښه نه کېږي، است هغې مجره وي چې سل خو پوره کړم. چې سل یې پوره کړو، چا ورته وویل چې پلاني کلي ته لاړ شه، هلته یو عالم دی، د هغه عالم نه تپوس وکړه
که چېرته څه لاره موجوده وي او تا د الله رب العالمین بخښنه وکړي دا خو ډېر ښه خبره ده. هغه په لار باندې روانه په دې لاره باندې تلو او لا هغه ملا ته رسېدلی نه و چې په دې ځای کې مړ شو، ساعت یې وختله. سمدستي د جهنم فرشتې هم حاضرې شوې، د جنت فرشتې هم حاضرې شوې. وګورئ زما محترمو، د الله رب العالمین هغه رحمت او د الله رب العالمین هغه شفقت د انسان چې کله انسان د الله رب العالمین خواله راځي او توبې دپاره استغفار دپاره د الله مهرباني وګورئ. د جهنم فرشتې وي چې یاره دا خو ګناهګار و ده خو لا توبه نه ویستي، د ده روح به مونږ جهنم ته وړو. جنت والا وایي چې نه څنګه یې تاسو وړئ، دا خو روانو توبې ته، خو د عالم نه یې تپوس کولو، د دې روح به مونږ وړو. الله رب العالمین وایي فیصله وکړله چې داسې کار به وکړو چې ځمکه به ناب کړو، که چېرته هغه کلي ته نږدې شوی و نو بیا به جنت والا وړي، او که چېرته د هغه کلي نه لرې و او د ګناه طرف ته نږدې و نو بیا به جهنم والا وړي. الله رب العالمین رحمت وګورئ، سمدستي ځمکې ته یې وویلې چې د ګناه طرف ته اوږده شه او د جنت هغه د نیکۍ طرف ته چې کوم عالم تپوس ته روان هغه طرف ته وایي نږدې شه. چې کله یې ناپ وکړو چې ویې کتلې هغه کلي ته دا سړی نږدې و او د هغه چې کوم ځای کې قتلونه کړي د هغې نه لرې و. الله رب العالمین ورته وویل چې جنت والا تاسو د دې دا روح ویسئ جنت ته یې داخل کړئ. عمل یې کړی نه دی، صرف په زړه کې نیت کړی دی چې زه م تپوس کوم او ګناه توبه وباسم. او الله رب العالمین دومره مهرباني په هغې باندې وکړه. زما محترمو، اوس یو انسان راشي جماعت ته او 2 رکعاته لمونځ وکړي او د هغه 2 رکعاتو نه بعد بیا د الله رب العالمین د توبه وباسي، ستاسو څه خیال دی چې الله رب العالمین به دا انسان همداسې پرېږدي؟ هېڅکله همداسې نه پرېږدي، بلکې د هغې به خامخا هغه ته به بخښنه کوي، خامخا د هغې طرف ته به ورځي. نو د دې د وجې نه زما محترمو په کار مونږ ته دا دي چې مونږ د الله رب العالمین د رحمت نه نه امیده کېږو. بیا مونږ ته الله فرمایي چې صحیح ده ته خو توبه وباسي، خو یو 2 شرطونه زما دي، هغه 2 شرطونه هم ته څه که ځان سره یاد وساته، بیا به زه ستا هر وخت توبه قبلومه. هغه 2 شرطونه مونږ د الله خدای څه شی دي؟ وانیبوا الی ربکم واسلموا له. یو شرط دا دی چې ټیک ده تا خو اراده وکړه چې زه جماعت ته راځم او توبه وباسم، 2 رکعاته نفل کوم بیا توبه وباسم، نو الله وایي دغه توبه کې به ته څه کوې؟ زړه به خالص کې، توجه به خپله برابرې، او دا نه چې را روان جماعت ته سوچ دی چې کوم دی بازار کې دی، سوچ دی چې کوم دی نو غلط کارونو طرف ته روان دی، او ته د الله رب العالمین د توبه وباسې او استغفار کې نه. وانیبوا الی ربکم، د الله رب العالمین ته به انابت کې، الله رب العالمین ته به خپل توجه خپل سوچ برابرې چې الله خالص تا خواله راغلی یم، زما بل رب نشته چې هغه له لاړ شم هغه نه معافي وغواړم، زه ګناهګار یم، ته به ما ته بخښنه کې، بل اله بل خالق بل رازق نشته چې هغه ما ته بخښنه وکړي. حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ډیر زیات خوشحالیږي د انسان په توبه باندې. چې انسان کله توبه وباسي وی الله رب العالمین دومره خوشاله شي چې زما بنده زما خواله راغلی دی او هغه په زړه کې دا امید ساتلی دی، دا یقین دی چې د الله رب العالمین نه ما سوا زما بل رب نشته چې هغه ما ته څه وکړي؟ بخښنه وکړي. په دې خبره باندې الله رب العالمین ډیر زیات خوشحالیږي. نو ولې چې الله رب العالمین په یو کار باندې خوشحالیږي او موږ یې نه کوو؟ زما محترمو، په کار دا ده چې موږ هر وخت کې توبه او استغفار وغواړو، هر وخت کې د الله رب العالمین خواله راشو. دویم شرط هغه چې الله رب العالمین موږ د خدای هغه څه شی دی واسلموا له، او دی الله رب العالمین د ځان منقاد کو، ځان تابع کو. څنګه تابع کو؟ ټیک ده نن ما نه ګناه شوې ده، بیا زه دې خبرې باندې کلک شمه چې یاره زه بیا دا ګناه نه کوم. ټیک ده انسان دی، خطاکار دی، ګناهګار دی، بیا ترې نه ګناه وشي. نو الله رب العالمین فرمایي چې انسانه چې کله ته توبه وباسې او تا نه په ناپوهۍ کې بیا هغه ګناه وشوه، بیا راشه توبه وباسه، بیا چې لاړې بیا ته نه وشوه بیا راشه توبه وباسه. زه به ته ګناه کوه، زه به تا ته څه کومه؟ بخښنه به کوم، خو راشه زما خواله، ما نه ناامیده کېږم. لا تقنطوا من رحمت الله. ها یو انسان هغه داسې دی چې الله رب العالمین خواله راغی، د الله نه توبه او استغفار مو غوښتله،
خو بیا ځي بهر بازار ته سمدستي بیا خپله ګناه کوي او ګناه ته آماده کېږي. نو داسې انسان نه الله رب العالمین ناراضه کېږي چې ګوره تا ته ښه پته ده چې دا د ګناه کار دی، په دې باندې الله ناراضه کېږي، په دې باندې الله ناخوشحاله کېږي، او ته بیا هم هغه کار کې، ته بیا هم هغه عمل کې. نو په دې وجه نه الله رب العالمین فرمایي چې داسې انسان نه الله څه کېږي؟ خفګان کوي. ځکه الله فرمایي چې ګوره یو خبره ده، اوس یو انسان هغه ته څه پته ده، هغه په څه باندې پوهېږي چې یاره توبه ویستل څه فایده ده، د شکر څه فایده ده دنیاوي او اخروي. نو الله فرمایي چې واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تابعداري د هغه څه وکړئ چې الله رب العالمین د بر نه په تا باندې نازله کړې ده، او د هغه سره ځان وساتئ چې هغه ما او تا د ځان نه جوړ کړي دي. اوس په لار باندې را روانو، یو کس تپوس وکړو چې یاره دې جوماتونو کې دا درود شریف لګېدلی، آیا د دې درود شریفو څه فضیلت شته او که نشته؟ نو ما ورته وویل چې الله رب العالمین کوم پیغمبر چې مونږ ته رالیږلی دی هغه پیغمبر مونږ ته دا ښودلی دی چې د درود شریف څه شی دی فضائل ډېر دي. خو اوس سوال دلته دا واقع کېږي چې کوم درود شریف به انسان وایي چې د هغې فضیلت ډېري. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان درود وایي نو الله رب العالمین د فرشتو په ذریعه باندې قبر کې ماته رارسوي چې پلاني د پلاني زوی په تا باندې درود و سلام ولېږلو. بیا الله رب العالمین د داسې انسان نه مشکلات تکالیف هغه لرې کوي. زما محترمو د درود شریف دومره لوی فضیلت دی، خو کوم درود پیغمبر فرمایي چې هغه درود چې شه دی هغه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. لکه دا مانځه کې چې موږ درود ابراهیمي وایو، دغه درود شریف چې انسان هر وخت کې وایي دا ضروري نه ده چې خامخا د انسان مدینې ته لاړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته ودرېږي او هلته دې وایي. نه، چې کوم دنیا په کوم ګوټ کې الله رب العالمین د هغې اجر به تا ته در رسوي او ستا دا نوم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته اخیستی کېږي چې یاره پلاني د پلاني زوی تا باندې درود ولېږلو. څونه لوی نیکبختي ده زما محترمو. خو شیطان هغه څه کړی دی؟ هغه الله رب العالمین سره یو دا وعده کړې وه، دا یې ورته ویلي و چې ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. ای الله تا خو زه چې دی نو ولټلم د جنت نه دې ویستمه، خو یو خبره یاد وساته، دا ستا بندګان زه به په ښي طرف باندې ورځم، په ګس طرف نه به ورځم، د مخې طرف نه ورځم، د شا طرف نه به ورځم، د بره نه به ورځم، او دا ټول به زه ګمراه کوم. ولا تجد اکثرهم شاکرین. ته به دیو کې هیڅ یو کس شکرګزار پیدا نه کړي چې ستا شکریا ادا کړي. نو الله رب العالمین د څه ویل الا عبادک منهم المخلصین. زما هغه نیکوکار بندګان هغه به تا د دې فریب نه ستا د دې وسوسې نه هغه به بچ کېږي، نور ټول چې کوم دی نه په دې کې به واقع کېږي او ستا د پنجې لاندې به راځي او زما د عذاب مستحق ګرځېږي. زما محترمو اوس هر انسان دې په خپل ګریوان کې دا سوچ وکړي چې آیا الله رب العالمین چې کوم وعده شیطان ورسره کړې وه موږ د هغې مستحق ګرځېږو که نه؟ الله رب العالمین چې ورته ویلي چې الا عبادک منهم المخلصین، موږ هغه نیکوکار بندګانو کې یو. بیا انسان په زړه کې دا راځي چې یاره ګناهګار یم څه چل وکړمه؟ نو الله پیغمبر فرمایي چې کل بني آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ټول بني آدم هغه ګناهګار دي، ګناهونه ترې کېږي، خو غوره ګناهګار هغه انسان دی چې هغه څه وکړي سمدستي د الله رب العالمین نه توبه وباسي. ځکه الله رب العالمین بل ځای کې هم فرمایي چې الله رب العالمین انسانانو دپاره جنتونه تیار کړي، داسې جنتونه چې د هغې فرنواله د اسمانونو د ځمکو برابر دی، او دا د متقي دپاره تیار کړی چې متقي څوک دی؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس. هغه چې د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کوي. او دویم صفت د جنت مستحق چې ګرځېږي د هغې دپاره دویم صفت څه شی دی؟ چې دا انسان خپله غصه سکي. ټیک ده یو انسان دی تا سره ظلم وکړو، تا سره زیاتی وکړو، او ته قادر یې په دې خبره باندې چې د هغه نه بدله والې
او ته صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره دا انسان معاف کړي، نو الله رب العالمین فرمایي داسې انسان به زه جنتونو کې داخل کوم. بل ځکه الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې دا انسان کله غصه وسکي او دا انسان د غصې نه فارغ شي او خو وس لري چې د انسان نه څوک هم بدله والمه، نو الله رب العالمین داسې انسان دپاره جنت تیار کړي او هغه جنتونه چې د هغې پلنوالی هغه د ځمکو د اسمانونو برابر د زما محترمون. ځکه دا انسان دا نه غواړي او الله رب العالمین هم دا نه غواړي چې په خپل لاس باندې جوړ کړی شوی انسان راوالي هغه جهنم کې وغورځوي. د دې د وجې نه زما محترمو خلاصه د دې خبرو دا شوه چې یو عمل هغه شکر دی چې الله رب العالمین موږ له کوم نعمت راکړی دی، کوم آسایشونه الله رب العالمین موږ له راکړي دي چې موږ د هغه نعمتونو شکریا ادا کړو. دویم عمل هغه چې موږ کوو په دې دنیا کې هغه څه شی دی؟ هغه توبه او استغفار دی. ښه د الله رب العالمین ته راشو، خپل ځان داسې کو، خپل زړه کې دا خبره راولو چې یاره د الله رب العالمین نه ما سوا بل رب داسې نشته چې هغه ماته بخښنه کوي او موږ توبه وباسو. دریم عمل زما محترمو که موږ غواړو چې الله رب العالمین موږ جنت ته داخل کړي هغه څه شی دی؟ د الله په لاره کې خرچه کول په غریبانانو باندې او ورسره کم انسان تاسو زیاتې وکړي ظلم وکړي هغه صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره معاف کړي. په دې کې یو واقعه تاسو ته بیانوم بیا بس کومه. سلیمان ابن مهران رحمه الله د هغه یو وینځه وه، هغه ورته وویل چې ورشه ماله د اودس دپاره اوبه راوړه. چې اوبه یې راوړه چې څنګه ورله خواله یې ویوړلې له لاس نه یې وغورځېدلې او هغه د هغې په کپړو باندې وغورځېدلې. هغه سمدستي غوسه شو. دې وینځې ورته وویل چې ګوره الله رب العالمین قرآن کې وایي چې والکاظمین الغیظ، د مؤمن صفت هغه دی چې هغه څه وکړي غوسه خپله وسکړي. هغه وایي زه سیده ماته زه بس لاړ شم څه راته نه وایم. هغه په دې باندې نه کېږي والعافین عن الناس، الله وایي سره د غوسه سکون سره ما ته بخښنه مو وکړه. هغه بخښنه څنګه ده؟ وایي زه ما ته څه کړلی؟ آزاد کړي د الله رب العالمین د رضا دپاره. دې کې موږ ته دا سبق موجود دی چې کله تا د الله رب العالمین د رضا دپاره یو انسان معاف کو، بیا داسې کار مه کوه چې دلته مجلس جوړ دی هغه مجلس ته راځي او وایي چې یاره پلانون مې هغه کس راته زیاتی کړی ما د الله دپاره معاف کو. هغه ځای کې مجلس جوړ دی هلته لګیا یې چې یاره د کس ما سره زیاتی کړی ما د الله دپاره معاف کو. نه، چې کله تا کم کس د الله رب العالمین د رضا دپاره معاف کو زما محترم بل بیا د زړه نه یې وباسه. بیا هر ځای کې یاداشت مه کوه چې یاره ما دا نیکي وکړه ده، ما دا نیکي وکړه ده، ما داسې کار وکړو، ما داسې کار وکړو. په دې باندې الله رب العالمین راضا کېږي. دا یو قسم ته ریا ده زما محترم او ریا الله رب العالمین نه خوښوي. الله نه دعا ده چې الله رب العالمین دغه اعمال زموږ په زندګۍ کې راولي او الله رب العالمین دې موږ د جنت مستحق وګرځي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. زما محترمو الله رب العالمین په دې لوستل شوی آیات کې فرمایي
چې هغه انسانان چې د الله رب العالمین په نعمتونو باندې شکریا ادا کوي او د الله رب العالمین رضا لټي، نو الله فرمایي لازیدنکم زه به د دې د نعمت او د دې دغه خوشالیان نور هم زیات کما. خو یو خبر یاد وساتئ، ولا ان کفرتم او کتا ناشکری وکړه نو ان عذابی لشدید، زما عذاب هغه څه ده هغه ډېر سخت دی. زما نیون کې گرفت چې دا هغه ډېر سخت ده. تاسو وګورئ په دنیا کې ډېر خلک داسې دي چې د الله شکریا نه ادا کوي، نو الله رب العالمین قسمه قسم مصیبتونه، تکالیف، بیماریان، عذاب هغه په هغې باندې راولي. دا خاص کر زمونږ دا کاروباریان خلک دی باندې چې الله رب العالمین نعمت وکړي نو یو کنه وګوره دا ما پلانې کار داسې کړی، ما دا شی داسې اخیستی، ما ته پته وه چې دې کې دومره ګټه کېږي، ما ته پته وه چې ما داسې کړی وی داسې مې کړی ځکه ما ته نفع میلاوه شوه، او د الله رب العالمین شکریا نه ادا کوي، نو بیا چې کال تیریږي نو الله رب العالمین دومره نقصان او دومره تاوان ورسوي. دا په څه باندې؟ د شکر نه ادا کولو باندې زما محترم. او د قیامت ورځ سبا چې مونږ کمزې لپاره الله رب العالمین دی دنیا ته رالیږلي او محنت او کوشش را باندې کوي، هغه څه چې د قیامت ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت دومره سخته ورځ ده، هر انسان به یو یو نیکۍ ته محتاج وي چې دا نیکي مې کړې وی ما ته میلاو شوې، دا نیکي مې کړې وی، تر دې پورې چې د الله رب العالمین حضور ته ودرېږي، الله ته به وایي چې الله دا زما ښځه دا زما بچي واله خو ما پرېږدوه، دا زما پلار هم واله زما مور هم واله خو ما پرېږدوه. الله به وایي چې داسې نه کېږي، دلته صرف اعمال پکارېږي، او هغه اعمال کم دي کم چې ما تاسو ته بیان کړ زما محترمو. په نعمت باندې شکریا ادا کول، د الله رب العالمین مخې ته هر وخت استغفار توبه بیانول، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود بیانول، دا هغه اعمال چې په دې باندې الله هم رضا کیږي او جنت هم موږ ته ملاويږي. او سبا د قیامت په ورځ باندې دغه نیکو ته موږ محتاج یو. یو نیکی تاسو بل بیانوم چې زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې چمګاون کې هغه ډېر عام ده، هغه ته زمونږ توجه نشته زما محترمو. خو هغه نیکی نه ده، هغه موږ ځانه جوړ کړی شوی یو شی دی، خو په هغې باندې موږ مبتلا یو. او نیکي موږ څه کړی دی؟ هغه موږ شاته غورځولې ده. هغه څه شی دی؟ الله رب العالمین فرمایي چې تاسو دا قرآن کریم د الحمد نه والئ تر والناسه پورې ولټوئ، نو د الله رب العالمین چې کوم خپل نوم دی هغه څه شی دی؟ هغه الله دی. او د الله رب العالمین چې کوم صفتي نومونه دي هغه رحیم، رحمان، کریم، غفار، حلیم، حکیم، صبیر، دا ټول سمیع، علیم، دا ټول د الله رب العالمین صفتي نومونه دي. او موږ چې څه کوو؟ موږ چې د الله رب العالمین نوم اخلو نو موږ دا ټول وروسته پرېښي دي او ځان هم یو نوم جوړ کړی دی، هغه باندې څه کوو؟ عمل کوو هغه باندې. او چې کله دعا غواړو هم د الله رب العالمین دا ټول نومونه موږ پرېښي دي او د ځان هم دا نوم چې کوم جوړ کړی دی خدا چې ورته ویل کېږي، ټول ورځې خدای خدای کوو. زما محترم په دې باندې نه موږ د الله اجر راکوي نه ثواب راکوي، نه زموږ دعا پې قبلېږي. او که تاسو دې نوم ته سوچ وکئ، دا د فارسی لفظ دی، خو که دې ټکو ته سوچ وکئ، خدا مطلب خدا خپله راغلی شوی. او الله فرمایي چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تابعداري د هغه شی وکړئ چې بره نه راغلی، او د هغه شي تابعداري مه کوئ چې تاسو خپل ځان جوړ کړئ. بیا چې مونږ کله دعا غواړو یا خدایه کوو، نو الله زمونږ دعا نه قبلوي، ځکه خدای څوک دی؟ نه الله رب العالمین مونږ ته په قرآن کې ښودلی، نه پیغمبر مونږ ته چې دی نو په احادیثو کې ښودلی. بعضې خلک دا وایي چې یاره دا خدای چې دی دا د مالک معنا ده. ټیک ده، مونږ به دا ورسره ومنو چې دا د مالک معنا ده، خو یو کس دی په دنیا کې تاسو سوچ وکئ، د هغه نوم دی عبدالله، هغه په هغه لاره باندې روان دی او زه دېز نه ورته وایم چې د الله بنده، ای د الله بنده ما ته مخ اړئ، ځکه د الله عبدالله معنا څه شی ده؟ د الله بنده ما ته مخ راړئ نه. خو چې کله زه ورته داسې یم چې عبدالله، نو سمدستي ما ته مخ راوړئ، داسې ده که نه ده زما محترمو؟ نو که چېرته موږ د الله رب العالمین دغه صفتي نومونه، دغه ذاتي نوم دا په دعا کې استعمال کړو، خپل چمګاونډ کې استعمال کړو، خپله په هره خبره کې الله الله وایو، نو ان شاء الله الله به موږ له اجر هم راکړي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قرآن کریم په تلاوت باندې الله رب العالمین په یو حرف باندې 10 نیکي ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نه یم چې الف لام میم حرف،
بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف. یو انسان چې داسې وایي چې الف لام میم الله ولا دیش نیکیانې ورکوي. یو انسان دا وایي چې الله نو الله ولا څو نیکیانې ورکوي؟ سولیخ نیکیانې ورکوي. ته ټوله ورځ خدای خدای کوه یو نیکي هم تاته نه میلاوېږي. هسې به دې خوله ستړې شي او هېڅ به هم درته میلاو نه شي. زما محترمو نو پکار دا ده زما محترمو نن نه موږ دا عزم او دا اراده وکړو که چېرته موږ نیکي غواړو او هغه د قیامت په ورځ به د سخته ورځ نه ځان بچ کول غواړو هلته بیا دا ارمان نه کوو چې الله دې موږ ته یو نیکي راکړي چې زه بچ شم. نو اوس دا نیکیانې چې کوم ما تاسو ته بیان کړي نن نه دا په خپل زندګۍ کې راولئ او خاص کر دا د خدای لفظ د خپل د خولو نه لرې کړئ. خپل په دعاګانو کې دا لرې کړئ. د الله نوم په خپل خوله باندې جاری کړئ. خپل دعاګانو کې جاری کړئ. نو ان شاء الله الله رب العالمین به زمونږ دا مصیبت دا تکالیف دا بیماریان هغه به ختم کړي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان کله دعا غواړي او داسې وایي چې الله زه تا نه په هغه نومونو سره دعا غواړم چې تا بیان کړي په قرآن کریم کې او ستا پیغمبر بیان کړي په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او یا تا هغه نومونه خپل ځان دپاره کم تا په لوح محفوظ کې لیکلي دي د هغې په واسطه باندې د هغې په وسیله باندې زه تا نه دعا غواړم نو الله رب العالمین او داسې انسان دعا قبلوي. نو ولې موږ هغه نومونه پرېږدو چې هغه موږ ته الله د بره نه رالیږلي ولې هغه نومونه باندې ځان ستړی کوو چې هغه موږ د ځانه جوړ کړي چې په هغې کې اجر او ثواب نشته. نو د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دغه اعمال زموږ په زندګۍ کې راولي او الله رب العالمین موږ د جنت مستحق وګرځي. زما محترمو په دې باندې خفه کېږئ مه. خبرې لږې سختې وي خو دا زموږ د کامیابۍ او زموږ د نجات ذریعه ګرځېږي. ځکه صحابه کرامو چې کله مدینې ته لاړل نو هغو څه کول؟ بیت المقدس طرف ته یې مونځ کولو او چې کله الله رب العالمین حکم وکړو چې اوس کعبې ته مخ وګرځوئ د هغو په زړونو کې دغه سوال راغی چې دا زموږ دا پلاران زموږ دا نیکونه زموږ دا مشران چې کله وفات شوي دي د هغو به څه کېږي؟ هغو کعبې ته مونځ نه دی کړی هغو بیت المقدس ته مونځ کړی دی. نو الله رب العالمین سمدستي ویل چې هغه وخت کې هغو ته پته نه وه وما کان الله لیضیع ایمانکم. الله رب العالمین د هغه خلکو ایمان او د هغه خلکو اعمال نه بربادوي. مونږ ته پته نه وه مونږ دا خدای خدای کولو اوس مونږ ته پته ولګېدله اوس به مونږ دا لفظ د خپل خولو نه څه کړو لرې به کړو. زما محترمو صحیح ده انشاءالله اراده شته که نه؟ الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې کامیابی زموږ نصیب کړي چې سبا موږ د جنت مستحق وګرځېږو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونه برابر کې نږدې نږدې ودرې. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا نزلوا نزلوا لقي صفي على وساتهم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال.